ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی په مونډه هډوس ولاړو ما او نن به سر دغه پروګرام کې میا سلمان چې زمونږ یو ډیر تکړه سینیر انکر سینیر جرنالیست او یقینا د دې علاقې دپاره نن چې دغه کم کاوش دی کمه خسه ده کم کوشش یې وکړو نو هغه د ستایلو دی په هغې به د سره نن خبرې اترې کومه او اے سی صاحب باتور زمان صاحب هغې سره هم خبرې اترې کومه ورسره اکسین هم راغلی دی عمران الله صاحب اس ډي او منان صاحب او په دغه پول باندې باس کېده نو خبرې اترې به ورسره کوو نو زموږ سره اوسئ نو کتونکو باتور زمان صاحب را سره موجود دی اے سی دی د اریګیشن محکمې یقینا چې دې ځای ته د سلمان صاحب په وجه باندې راغلي یو د دې ځای باره کې د تفصیلي خبرې ترې واغستې د هغوی پښتون له ډېر تفصیلي پروګرام وشو هغه پروګرام به ضرور بیا ګورئ هغه لینک به سره شیر کوم هغې کې باتور زمان صاحب ډېرې تکړه تکړه خبرې کړي دي بله غټه خبره دا ده چې 400 وال دی ټول خاندان یې 400 کې دی دا کوم تاسو چې مونډه هډ ورک ته راسئ د دې کې دا کومې ښکلېوالې ګورئ نو دا د دوی کوشش دی د دوی هڅه ده نو زمونږ د هغوی په وجه باندې ورسره خبرې اترې وشولې وعمرې د سوچ د هغه ویژن خو سیلاب راغلی دی او سیلاب ډېره تبۍ کړې ده دلته کې پول وړلی دی نو په مختصرو کې به ترې صرف په دغې دغه کوو ډېره زیاته مننه کوم جي دا کوم پول چې روان شوی دی یا دلته کې چینل هم روان شوی دی اوبو ځان سره وړلی دی څومره وخت کې جي داسې دغه د ایریګیشن دې سره څه کار دی د پول سره وي دا پول چې کوم دی ایریګیشن په دې کې سستي کوي او ایریګیشن دې پول لا تر اوسه سروې نه ده کړې نو څه شکریہ الف خان صاحب یو خو 400 خو دی راته وی خو بیسیکلی مومن دی کنه او خپلوان می پراته دي او ترګزه ما پول چې دی کړه جی پول دا سیده چې تاسو دا کم پول تا مونډي ولا پول چې استعمال دو نو دا د مونډي هډ ورکس حصہ ده لایک دا ایریګیشن ډپارټمنټ سیستم د پاره جوړ شوی دا لایک دا د ایریګیشن یو هر ځکه چې کله چرته بیراجی یا هډ ورکس نو هغه سره د هغه د اپروچ لپاره د ایریګیشن مینټیننس لپاره د هغې سره اټومیټیکلی پول جوړیږي اوس دې وخت کې دا مونډه ډیمیج شوې ده نو اوس دې باندې سروې روانه ده او دا ځای دلته نه شفټ کېږي لاندې 500 میټر لاندې هلته به نوې بیراج به حکومت جوړوي ای کې حکومت دا تیزي وکړه چې دا مومن ډیم والا خلک لوی کنټراکټرز دي لوی کنسلټنسیز دي نو هغې نه ایمیجیټ امداد واغشتو چې تاسو اسی به مونږ لا بره په مومنت کې به لیفټ او رایټ ته چې کوم نیرونه بوزي دی ډیم نه هغه به هم جو تاسو مونږ سره ایمیجیټ امداد وکړي چې مونږ دا سروې او دا اسټیمیشن کې را سره نو هغې کې ایشین ډیولپمنټ بینک هم شامل شوی دی او وابډم شامل شوی دی حکومت کوشش دی 500 میټر لاندې کولاو ځای دی د نوې ډسچارج دپاره به یو ښه بیراج جوړیږي کم کې به لږ وخت لګي به هغه بیراج سره اټومیټیکلی روډ به راځي پول به راځي اوس دای زینه والا هغه ځای پورې دا چې کم تاسو اوس د پول خبره کوئ چې د ایریګیشن والا به دا پول دوباره جوړوي ایریګیشن والا به خپل هغه هډ ورکس جوړوي پول والا مسله خپل ځای باندې لا پاتې ده نو زما خو زه به خپل طرف نه چې څه قسم اوس که دلته مونږ تاسو ته څه ټیمپرري شی جوړولو نو هغه زموږ ایریګیشن سیستم نه دوه علاقې خپلو کې ملاول یا دوه علاقې خپلو کې جوړول دا د زموږ د حکومت یو بیله محکمه ده چې ست سی ان ډبلیو وایي څنګه چې دلدار ګړی پول جوړ دی د خیالي باندې چې کم پول جوړ دی دا ټول د سی ان ډبلیو پولونه دي مونږ اصل کې دلته هډ ورکسو نو د صدر ګړی نه دا خو دلته باجوړ تم علاقه مومندو تم دا پړانګار هم دی دا ټول یو لوی علاقه ده اوس خو د مومند ډیم کنسټرکشن شروع دی نو دا ټول شی کټ آف شوی دی نو دې د وجې باندې تاسو لایک دا دماغ کې وساتئ چې مونږ به دې پول جوړېدو کې خو به هډ ورکس چې 2-3 کالو کې به هډ ورکس جوړېږي نو هغې هډ ورکس سره به پول اټومیټیکلی جوړ شي مونږ دا کار دی چې کم دلته نه اوبه منقطع شوي دي د دواړو نیرونو ته دوابه ته او لوړ سوات ته دې دپاره چې کم اوس دا بند پروت دی نو مونږ به دا 2-3 کاله پورې دا بند به هر ګرمیانو سیزن نه پس به یکدم ټیکو چې دا اوبه رواني او هغې دوران کې به هغه شی جوړېږي نو پول خو زما خپل ذاتي دا خیال دی چې پکار دی چې مشران او د دې علاقې نمائندگان هغې سی ان ډبلیو والا سره رابطه وکړي چې ایریګیشن والا خو به خپل کار کوي هغې کې خو به 2-3 کاله دي
آیا دې دوران کې د دلدار غړې او دا چې کم ځای کې نوې زمونږ دا بیرا جوړیږي دې منځ کې دې نه لږ لاندې پکار دی چې یو پل جوړ شي چې کم دا 2 تحصیلونه هم خپلو کې ملو کی او هغې د اریګیشن برج سره ډایرکټ واسطه نه او چې کله هغه جوړ شو هغه به ایکسټرا لوډ بالي خو پل دا پل چې کم دی یا ټیمپرري پل جوړول یا پرمننٹ پل جوړول د خلکو د ملاولو دپاره دا مونږ له اریګیشن ته دا ټاسک نه ملاو دی او نه زمونږ په ډیوټي کې دا شی شامل دی صحیح ده باتو زمان صاحب ته اریګیشن کنه اوبه زمیندار کانور نګر دی وخت کې په دلدار غړی کې یو چینل خراب دی خو د زمیندارانو داسې سګیلی شي کوي یا دی کې اریګیشن محکمه د سیلاب نه پس کمی چینل ټیکړي داسې وجې چې اریګیشن کې انیول ډیولپمنٹ پروګرام چې مونږ ورته وایي دا ستاسو دا څومره دا چینل یې ګس لاسته او ښي لاسته چې کومې کټې دلدار غړی سره یا اخوا دیخوا دا ټولې پروګرامونو کې اخیستل شوي دي دا پی سی ونې روانې دي حکومت ورته اوس فنډینګ به کوي فرست هغې چې کم کار وکړو هغه ایمیجیټ کم کارونو چې کم د وجې اوبه انختې وې اوس لاندې چې کم د دلدار غړی دا چینل تاسو خبره کوئ دا سیند نه اوبالي هلته به شګره ټوله به وي هلته هغه دیوال به خراب شوي چې کم سیند نه اوبالي نو د هغه سیند نه اوبه اخیستو دې وخت کې یخنیاني که تاسو اسې عام طور باندې د 400 هسټري وګورئ نو د یخنیانو کې دلته به ګیټونه لاندې شو نو دا نیرونو ته به اوبه تله او هلته به لږ ډېر کم اوبه به تلې او خلکو به بیا شاول استعمالولې او خپل دلدار غړی ته یا اخوا دیخوا کټه مویبینه شو او دا کټه کنډیاره شو دا ټول دا دې کټو ته به خلکو نو هغه زموږ پروګرام کې شامل دي حکومت مخکې ایمرجنسي والا پیسې ریلیز کې اوس به نور ترقی یافتي کارونه چې کم دي هغه به انشاءالله به هم درته مونږ سمو به صحیح بدر زمان صاحب 400 ټول اوبه دي کنه نیرونو نه راګیرو سیندونو نه راګیرو اریګیشن محکمې ته هغه وسایل شته دي چې کم پکار دي یا دا سیلابونه خو بیا راځي دا پلونه به جوړیږي بیا بوړي بیا به تاسو دغه مسلې راځي په بعض ځای کې داسې پلونه جوړ شوي چې ډېر لاندې دي هغه اوبه راډب کوي نو په دې باندې هم څه نظر شته دي چې دې سیلاب کې کمې غلطۍ وشولې نو هغې هم څه سروې داسې کړي ګوره جي غلطۍ خو ورته مونږ په دا وایي چې مونږ خو جي چې کم ډیزاین ډسچارج ته یا کم ډیزاین لپاره مونږ دا سیستم یې جوړې شوی وي د سیند خبره کومه د نیر د ډیزاین هغه خو یو بیل سیستم دی پلونه چې تاسو یو زود دی ځای کې یادوئ هغه به زه وګورم نیر علاوه خو دا دی چې پلونه خپل لیول کې دي خو تاسو مطلب چې کم کارونه روان دي مخکې نه هغه اوس جاری ساتل پکار دي چې دا کم علاقې ته د بندونه نشته هغه بندونه دي جوړ شي کم دا سیستم خراب شوی دی دا واپس مونږ ټیک کو نو حکومت خو جی د وسایل مطابق خپل پورا 400 ته پورا وخت ورکړی دی لکه تاسو د 100 مودو نو ګوري څومره کارونه په دې 400 کې کاغذ د جیندې سیند کې کارو کاغذ خیالې کې کارو که تاسو شاخ نمبر 6 روډ وګورئ دا د مین د لوور سوات کینال والا دا روډ چې کم وګورئ دین علاوه جی کټو کې شپقدر کې ډیر کارونه شوي دي حکومت غواړي چې ایمرجنسي کې تاسو ته پول درکول شي داسې چې هغه وي هغه څومره ضرورت وي دلته کې هم دغه شان دا پول استاد جی ولی حکومت خو جی سی ان ډبلیو والا پکار دی چې حکومت ورته وایي چې بای جی دا ای ډی پی کې پروګرام کې دا پول ایمرجنسي پول جی کم چې آرمی سره وي یا آرمی دا استاد سین ډیر لوی سین دی کنه دا آرمی والا چې کم ایمرجنسي هغه د کم پولونه دي هغه خو مونږ خو کنټریکټ هایر کو نو هغه تاسو چې وای کړه چې یو ایمرجنسي والا د ګرډر والا د سټیل والا پولی چی کنه هغه به حکومت دای کولی شي چې آرمی ته ریکوست وکي او هغه ته پیسې ورکي او هغه یو ټیمپرری پول جوړ کی خو دا هم سی ان ډبلیو والا دا ټول خبره بکئی اریګیشن والا مونږ خپل سیستم سره کار دی چې کوم زمونږ سیستم دی زمونږ فرض کی جی په نیر باندې پول وي زمونږ په پول داسې وي چې کم د اریګیشن د پاره وي نو مونږ باغې ته لاس او دلته جی اوس مونږ لاس په دینه شو چولې د زوړ پول ته چې دینه لاندې اوس مونږ هډ ورکس جوړو لګیو اوس هغه هډ ورکس چې کم لیول دی هغه چې اسټیمیشن کې پته ولې دا پول اوس په ځای کېږي دا پول نو دې لپاره تاسو چې کم دا پول خبره کوي چې دا دوه تحصیلونه خپلو کې ملاوي زما به ذاتي دا رای وي چې دا تاسو په کار دی چې سی ان ډبلیو ولو سره او د هغې سره خبرو کوي څومره نقصان شوی جي ستاسو یو څونه وخت کې په قابو مونته یا څومره اوس پاتې دي سیلاب نه پس ګوره سیلاب کې خو جی فرض کې دا تاسو ګورئ دا هډ ورکس چې وو دا اربونو روپو خبرې دي لاندې جی زمونږ لایک
بندونه جوړ شوي وو بندونه ظاهره خبره ډیمیج شوي دي هغې ته حکومت څه PC1 منظوره کړې ده لګیا یو هغه به هم ټیکو او فیوچر د پاره جي هغې ایشین ډیولپمنټ بینک سره او USAID سره خبرې کړې دي ډونرانو سره چې هغوی به اریګیشن ته پیسې ورکړي ټولې صوبې کې چې کم ځای کې فلډونه راغلي وو که اسواتو که نوخار وو که هغه 400 وه که DI خان ټانک وو کولاچې وو د ټولو ته هغې پیسې تقسیموي چې دا انفراسټرکچر واپس ټیک کړي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو باتور زمان صاحب محکمه ایریګیشن خپل اکسین ته ازډیوګانو ته ده وویل چې قام دله راځي یا زمیندار دله راځي بلکل وله وخت ورکې دروازې کولو دي څه قسمه شکایت یې ماته کولی شي ځکه چې زمونږ په دغه کروا یو ډېره ښکلې خبرې وکړه دغې نه مخکې کومه چې یاره چا چې وي زمیندار ته دروازه بنده کړه نو هغه زار ووالی شي نو زمیندار ته موږ دروازې کله هم نشو بندولی ډېره زیاته مننه کوم چې انشاءالله بیا به خبرې کوو میا سلمان صاحب د سرجي لږ متعارف کوم هغوی خو بهر رپورټینګ کړی دی BBC لا او نور داسې چینل لا او زما به تیو دا غوښتنه می یقینا دا لومبنی کاوش زه وینم چې د 400 ټولې ضلعې دپاره چې AC یې کینو کیمرې ته XN یې کینو SDO صاحب یې کینو هغوی سره قامي خبرې وکړه چې یاره د پلونو نه او زمیندارو ته او کروندګرو ته دا مسلې دي هغه موږ ته او ما ته خپل ځاني چې کوم د ډېر زیات معلومات وشو چې زموږ دلته کې صحافت کوو او د دغه افسرانو سره متعارف کړو او خپلې ګیلې وي وایه چې څه وی هغه مې د دوی په ذریعه باندې ښه کوله وکړلې نو ډېره زیاته مننه کومه زمونږ د تنګي تحصیل سره دا بازو سیمې سره تعلق ساتي او زما دپاره خو ډېره زیاته د فخر خبره چې داسې تکړه صحافي تکړه انکر تکړه جرنالیست زموږ په دغه بازو په خوره کې چېرته چې صرف مالټې نه دي صرف امونه نه دي صرف ګوړه نه ده هلته میا سلمان صاحب هم دی ډېره زیاته مننه کوم میا صاحب دا کوم مشران چې راغلي سم تیاس کړل او 400 قام ته به څه وایي ډیره مننه الف خان خبره دا ده چې دا نننې ناسته یا دا نننې باس چې کوم کنه د دې باس مقصد تعمیري باس و چې په دې ځای کې کوم مسایل دي کوم ایشوز دي په دې خبرې وشي دا خبرې راپورته شي آیا د دې ځای چې کوم ذمہوار خلک دي او د دې ځای کوم قام چې کوم محرومه دی یا کوم ولس چې کوم ډېرو ستونزو سره مخ دی یا مطلب د دومره سختونه د سیلاب د وجې نه تیر شوي یا دلته د پول دا مسله ده نو زما نننۍ کوشش هم دا و چې د افسران راوستل دلته ستا په رنګې کسان دا ټول دلته راغونډول او په دې یو تعمیري باس کول د هغې مقصد هم دا و چې خلکو ته پتو لګي براغه ایوانونو کې چې کوم کې سیاسي زمونږ د دې ځای قایدین ناستي د دې ځای نه ووټ اخیستي هغوی ته هم پته ولګي چې دې ته پوس پوښتنه دا ډېره زیاته ضروري ده په دې عام ولس باندې دا چې کوم په دې ځمکه باندې ژوند تېري د علاقه کې دې باندې کومې سختۍ کوم مشکلات تیر شو د دې ازاله کول د سیلاب نه پس هم د دې تپوس دا هم یو ډېر ضروري شیز دی نننې مقصد د ناستې صرف همدا په دې باندې باس کړو نور زما سره خیال تا به خپلو کتونکو اورېدونکو ته ویلي وي چې مونږ څه وکړل یا څه مقصد د دې نه خو صرف دومره دا اوس چې کوم یو ډېر مهمه شی دی د دې دا دی چې د دې نه سیند نه هغه اړخ ته چې کوم خلک اوسېږي او دې اړخ ته چې کوم خلک اوسېږي د دې په منځ کې د دې پول پرېوتو د وجې نه چې کومه فاصله راغلې ده او د دې د وجې نه که څوک نوکرول راځي که څوک سکولون راځي د چا تګ راتګ دلته نو دلته پول نشته په دې باندې هغه باس وي اوسه پورې د خلکو هم دا دغه چېرې دا پول دی دوی به جوړوي دا به کوي نو زما څه خیال تا به ورته واضحه کړي چې ما نن د دلته د ذمہوار افسر نه تپوس وکړو چې یاره دلته به پول څنګه جوړېږي څه چل به څه چل ني نو خلکو ته ډېر کم خلک چې به د دې نه خبر نن به کیدای شي ډېر خلک خبر شي چې څه کېدو واله دي یا څه نه دي نو زموږ نن باس او نن دغه هم دا و زما خپل خیال دا دی چې دې کې هر مکتبه فکر والا یوازې دا نه چې سلمان د دې ځای اوسېدونکی دی او یو خبریال دی د خبریال په توګه زه دا خبره کوم زه وایم چې هر کس پکې خپله ونډه واچي که هغه د دې ځای لوکل ریپرزنټیټیوز دي د پارټو والا سیاسي که هغه جرنلسټان دي که هغه فعال سیاسي ورکران دي او که هغه د دې ځای سوشل اکټیویسټان دي ټول له باید پکار دي او زه وایم چې یو دلته یو فورم جوړول پکار دي چې د دې علاقې دپاره د پرمختګ د دې خلکو د ستونزو د دې دپاره چې څه کیدی شي زموږ نه چې موږ یو فورم جوړ کړو ټول راځای شو نو زما خپل دا خیال دی چې ضلع 400 چې کومه دا د پښتونخوا په هغه سیمو کې یو ډېره ښکلې سیمه ده چې زه به ده ووایم د مالټې ومونه خو پرېږده چې دلته ته کوم شی نالکې نو د هغې نه بوټي روزي او د دې اوبو خو یو ښکلا دام ده چې دا په داسې ځینو راتېرې شوي دي چې دا ډېره منرل ریچ اوبه دي دې کې خو چې ته څه ورکې دي نو د غرونو نه پکې منرل راغلي نو زما خپل دا خیال دی چې پکار چې په دې باندې کار وشي او استاد د مایک او د کیمرې په توسط زه به د خلکو ته وایم که داسې څه ایشوز وي
په علاقه کې چې کوم ډیر مهم وي پای باندې باس کول غواړي هغه ایوانونو ته دا خبر رسول غواړي نو زما فورم هر وخت کولو دی راتلی شي مالا نور ته تعارف کو چې سدي نو زه به ان شاء الله په دې باندې بیا بخر ځای کنم دلته کې مونږ ته استاد ضرورت شته زه خو فلحال کوم باراني رسنیو سره لګیم کار کوم اوس پورې هم ټول عمر الته تیر کو پکې زم راځم دلتم کار کوم التم کار کوم نو دا بس یم را سره ان شاء الله که زه یم کني منو زما هغه سوري بدلته ان شاء الله را ډیر سره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا میا سلمان صاحب زمونږ یو ډیر سینیر انکر جرنالیست زما چې وسره کله لیده کاته وشو او لومبنه یقینا دا افسران را غونډول دا پروګرام ته راوستل دا کیمرې ته کینول دا ډیره زیاته ګرانه ده خدا میا صاحب چې کوم دی دغه پروګرام را جوړ کړو میا سوراب صاحب دا غین ډیره زیاته مننه کو د ای سی صاحب ډیره زیاته مننه کو مختار اباظه صاحب چې کوم دی اغیم بګې دلته کې موجود او نور چې سونه ملګری د ټولو زیاته مننه خدا خبره دی پتا سو واضح وي چې دا کم پل دی دا به دې نه د جلد نه ختميږي اخو بل لري چرته چې کوم دی بیا پل جوړیږي کله به جوړیږي صدریا پل به جوړیږي هغه په وکاله کې جوړ شو دا پراتون کې 15 کاله کې په دې بهس حکومت کې زما د سره چې کوم دی تصور نشته ډیره مننه خوشاله اوسئ